نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین راولېږه دنیا ته، دغه خلق چې دا زړې زنګ و زنګ او په زړونو باندې تور داغونه پراتو او په خپلو بچو باندې رحم نه راته، د هغې نه رب العالمین داسې معاشره جوړه کړه چې تر قیامته پورې د هغې مثال به پیدا نشي. او دومره محبت او مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رب العالمین پیدا کړه چې د هغې مثال به تر قیامته پورې پیدا نشي. دا یاد وساتئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله ایمان راوړو، حضرت ابوبکر صدیق دا د پیغمبر علیه السلام ډېر نږدې ملګری دوستانو تقریبا مکه مکرمه کې یو ځای به ګرځېدل. نو چې کله نبی علیه السلام ته الله نبوت ورکړ، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، نو لومبې دا دعوت حضرت ابوبکر صدیق له ورکړ په سړو کې. ابوبکر ما ته خو الله نبوت راکړ، وی د خدای رسوله بالکل پتا زما ایمان دې تا منم، ته د خدای پاک رښتونی پیغمبر یې. بې د څه دلیل نه او بې د څه حجت نه پتا زه ایمان راوړم. خو اصل نه یو تپوس کوم چې د نبوت او د پیغمبرۍ څه دلیل شته که نشته؟ ما خو ایمان راوړم. دا تپوس دی نه کوم که دلیل خیر ایمان راوړم او که دلیل نه خیر ایمان نه راوړم، نه دلیل نه بغیر مې ایمان راوړم. څه دلیل هم شته که نشته؟ نو حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې یو زمانه مخکې ډېره موده مخکې د په یو سفر تلو، نو په هغه سفر کې یمن ته تلو. په یمن کې یو شیخ او از یو قبیله د هغې قبیلې اوسېدونکي، یو بوډا سپین ږیري سړی او د پخوانو کتابونو عالم. وایي چې داسې ما ته یې کوس پاس وکتل، وایي ما ته چې ستا څه نوم دی؟ نو مې فلان کې. د پلار څه نوم؟ فلان کې. د کوم ځای؟ د فلان کې کلي. قوم دې څه دی؟ فلان کې. وایي ما ته وایي ته را خېټه راته لګاو ښایه. وایي ما ته چې ستا زما د خېټې سره څه کار؟ وایي چې زما پکې یو غرض. وایي لمن مې ورته اوچته کړه او خېټه مې ورته وښوده، نو د ده په دې خېټه دلته کې یو رکوټې غوندې داغ. وایي لمن دې ښکته کړه. وایي ما ورته وایي چې زما دا خېټه دې ولې وکته. وایي هغه سړی ما ته وایي چې زما لومبې په تا نظر پرېوته او ته مې ولیدې، نو زما شک پیدا شو. د آخرې زمانې پیغمبر به خدای پاک دنیا ته رالیږي او د هغې پیغمبر د راتلو ورځې نږدې دي، همدې ورځې دي، دې ورځو کې پیدا شوی دی. نه پیغمبر کېږي به دې ورځو کې پیدا شوی دی او پیغمبر کېږي، نبوت ورته میلاویږي. د هغې آخرې زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه دي هغه موږ سره په کتابونو کې لیکلي دي. د هغه د ملګرو صفتونه موږ سره په کتابونو کې لیکلي دي. نو د هغه یو خاص ملګری به او د هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه او جانشین هم وي. نو د هغې خلیفه او جانشین چې کم صفتونه زموږ په کتابونو کې دي هغه په تا کې راته ښکارېږي، هغه ته. نو تا له خوشخبري درکوو چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر نږدې ملګری به، په هغه به ایمان هم راوړی او د هغه د وفات نه پس به ته خلیفه هم وي. تا چې ټول صفتونه مونږ ته وکتل، معلوم هم کړل او ستا په خېټه را داغ چې دی دا هم ستا یو نښه ده. وی دا خبره تېره شو، زما نه پکې وړې ده، نه ده ما چاته ویو نه ما ته چې ویو، خبره خلاصه شوه. نو چې کله مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړله او ما په ایمان راوړو، نو صاحب ما ورته وویل چې زه خو ستا پیغمبري منم او بې دلیله مې در باندې ایمان راوړم. دا نه چې ګنې که دلیل خیر ایمان راوړم او که نه خیر نه راوړم، نه بې دلیله مې ایمان راوړم. خو صرف یو دومره خبره ده چې ستا د نبوت څه دلیل شته راته وښایه. وی نبي علیه السلام راته وفرمایل چې او زما د نبوت دلیل هغه ټکی و چې په یمن کې د از هغه بوډا سپین ږیري سړي ستا خېټه کتلې وه، ستا په خېټه یې کم داغ لیدي و او تا ته یې کومه خبره کړې وه. دا زما د نبوت دلیل. دا یو معجزه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان راوړه. ایمان نه پس مقابله شروع شوه. عموما د حق او د باطل مقابله وي. د نبی علیہ السلام سره خلکو مقابله شروع کړه، صحابه کرامو سره مقابله شروع کړه او بیت الله چې کوم د الله کور دی د هغې نه ګیر چاپېره چې دا کوم مطاف دی دا خلک چې تاویږ او طواف کوي 360 بوتان پراته پکې. خلکو چې به طواف کوو په بوتانو باندې به یې لاس کېښود او تاوېدل. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیغ راغی او د بیت الله په خوا کې ودرېد او اعلان یې وکړ: ای خلکه واورئ زما د اعلان، زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او الله له شریک نشته. اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمد رسول الله. دې خبرې مګوي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی. دا اعلان مې او چې دا اعلان مې وکړ نو فوراً کافر راغل او را باندې غوټې شروع کړې او دومره او چې بېهوشه شو. اوس یو سړی راشي زموږ په دې جومات کې زموږ د عقیدې خلاف اواز کوي، موږ به جمدې پرېږدو؟ دا قرنګې دان د هغوی عقیده وکړه، د هغوی د عقیدې او د هغوی د خدایانو خلاف خبره وه. پرې راغونډ شو ویې وو خو حضرت ابوبکر صدیق خو د یو شریف خاندان سره تعلق لره، داسې عام سړی نو، پرېوت بېهوشه شو. چې بېهوشه شو صاحب راغې د قوم خلک یې ودرېدل او قسمونه یې وخوړل، وی ابوبکر وهلی شوی دی او که دا ابوبکر مړ شو که نه دا د بدل به مونږ د ابوجهل نه او د فلانکین او د فلانکینه به دا بدل اخلو. دوی پکې سرګرم او دې صاحب په بېهوشۍ کې پورته یو او د هغې زمانې چې کوم علاج و هغې شروع که ورته لګیا دي علاج و لکه یو دې دقسې بېهوشه پروت. مور یې راغله ناسته را ورته جاړي او دې بېهوشه پروت او داسې کار وشو چې یو طرف ته هم تورې راووتلې بل طرف ته هم چې زمونږ سړی ولې وو تاسو دا خو دا چې خپل دین دی او خپل مذهب دی چې څوک څه کوي به ستاسو کار سره چې تاسو دی وهه. ټوله ورځ تېره شوه او چې کله ماښام شو ماښام نو حضرت ابوبکر صدیق او دا یو خبره واورئ چې کوم وخت کې دا اواز ته نبي علیه السلام ورسره ولاړ خو چونکې پیغمبر علیه السلام خو د ډېر لوی قوم سره تعلق و، د ډېر مضبوط نسب و، نو هغه ته چا غږ نه شو کولی، دې غریب یې ووهه. نو چې کله دې ماښام په هوش کې راغی که نه او سترګې وغړولې نو یو بل هغې مبارکۍ ورکړه چې مبارک شی سړی بچ شو جوړ. مور یې مراله، ټول د خاندان خلک یې مرالل، خوراکونه یې وله پخ کړي دي او یو بل له مبارکباد شروع چې مبارک شی سړی بچ شو. خو چې داسې سترګې وغړولې نو دې لومبې تپوس کوي وی خلکه وی پیغمبر علیه السلام سال کې دی وی دا غال راته ووایه. بس چې څومره خلک ورسره ناست وو د خلکو همدردي وه ټول ترې روان شو. وی سړیه مونږ سره ستا غم دی او د چا د برکته چې دیواله خوړل د چا د برکته چې بېهوشه شو بیا د هغه تپوسونه کې زه خپل کار کوه او ټول کافر وو غره د قوم خلک وو د سره همدردي وه. خو چې د نبي علیه السلام نوم یې واخېست نو فوراً ترې روان شو. مور ورته یې بچې د دغه هلک د لاسه خو تا ته دومره تکلیف ورسېد او دا ته څه کې دا نرم حلوی ولا پخ کړی و دا وخوره ځکه ساره داسې ته بېهوشه پروت وي وینې در نه بېږي چې وجود دې برابر شي لږ ګرم شي. ورته ویې مورې زما دې په هغه ذات قسم چې دې پیدا کړی تر څو چې ما ته د پیغمبر علیه السلام حالت نی معلوم شوی چې دا جبې لم دا خوراک راونهله ما ته شاوې زر ما ته ال راکړی چې نبي علیه السلام څنګه دی ولې په ما چې کله غزارونه کېدله ما سره ولاړ وه څنګه دی. مور یې ورته وی بچي مونږ ته څه خبر یو د هغه نه وی لاړ شئ د ام جمیل نه تپوس وکړئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور وه او دې وخت کې حضرت عمر مسلمان نه دی کافر دی پوه شئ د هغې نه تپوس وکړئ نو چې دا کم به مسلمان و دی به ډېر پټ و ده به غږ نه کو چې زه مسلمان یم چې ال به یې وي خو بیا به خلقو وو او نبي علیه السلام به صحابو ته وی چې ګوري مسلمانان به ځان بلکل پټ ساتئ چا ته چیلو نه وایي. مور یې په منډه لاړه دا حضرت عمر خور پسې ام جمیل پسې ام جمیل تراشه او یو تپوس ته نه کوم څه وی وی یاره زما زوی دی ابوبکر او هغه دی کافر سار دی خلکو کافر خو ته مونږ وایي هغې خو ته نه سار دی قوم والد او ټولو دی په بېهوشۍ کې ته اوس په هوش کې رانه او اوس هغه د محمد تپوس کوي صلی الله علیه وسلم نو هغه متعلق خو مونږ ته پته نه لګي ته یې راته وښولې چې ته ورشې د هغې نه تپوس وکړې نو تا ته که د هغه څه معلومات دي نو ما ته ووایي زما هغه زوی دی او خوراک خو لیله نه وړي نو هغې ځان نه غرضه کړه وی کم محمد زه خو محمد نه پېژنم صلی الله علیه وسلم او کم ابوبکر زه خو ابوبکر هم نه پېژنم ځان یې ناجانه که په دې خل چې هسې نه چې دا چا کافرو را لېږلي و زما معلوماتو کې د ایمان او ما باندې ته څوک ضرر ونه رسوي زه خو نه هغه پېژنم او نه دې پېژنم. یاره وایي زه چې ځو چې تا دونه د خپل زوی خبره وکړم زه به لاړ شم ستا زوی به لږ وګورم چې څنګه دی هسې به سره لاړه شم نو نه ستا زوی پېژنم او نه دا بل کس پېژنم چې ستا زوی دی. نو چې ورسره را روانه شوه او حضرت ابوبکر خو یو بل پېژندل که نه مسلمانان چې ورته یې وکتل نو په ژړا شول چې د هغه په مخ یې دا وینې وکتې په دې وجود یې دا وینې وکتې په دې لاسونو یې دا وینې وکتې نو په ژړا شول. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته اشاره وکړه دې خوا راشه ورته یې ویې د نبي علیه السلام حال راته وایه
نو دی ورته وایي چې دا خلک چې ولاړ وی خیر دی خلک پرېږده وی په خیر دی بالکل وی کم ځای دی وی دار ارقم کې دی د صفا سره خوا کې یو کورو د ارقم بن ارقم رضی الله عنه وی په دار ارقم کې دی مور ته بچیو سره ته پته ولګېده که نه دا خوراک وخوره وی نه مورې چې په دې خپلو سترګو مې نبي علیه السلام نه لیدی نو له تسلي نه مانه کوي اله به مې له تسلي وکړي چې د نبي علیه السلام په دې خپلو سترګو باندې ووینم اله وی ما پاسوی نو صاحب پیسو شپه ده اوسه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورسو او پیغمبر علیه السلام سره د مخبلو مرګرو الته دی ناست دی او په دغه انتظار د نبی علیه السلام هم اوس خو بار صحابه نشي پرېښودی که روزي خو د شمېر لس دولس کسه صحابه کرام دي خلک یې وجلي چې ورغې ورته په ژړا شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ورته په ژړا شو ځان ته یې رانږدې کړه ترغاړی باسه حضرت ابوبکر وی د الله رسوله قسم دی چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې لاړل ختم شو بس اوس خوشحاله اوس مې زړه مطمئن شو زړه مې خوشحاله شو هېڅ پروا مې اوس نشته د هغه خلکو مخکې حال ته وګوره اوسې حالت ته وګوره مخکې به یې لوڼه جنګ دی ښخولی مخکې دغې خلکو ډاکې به کولې مخکې جواری به یې کولې مخکې به مسلمان ته ضرر رسو مخکې خدای یو نه منه لیکن چې کله ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا راغله او د نبی علیه السلام سره خدمتونه وکړل او د نبی علیه السلام مبارک سترګې پې ولګېدې زما د قسمي هغه شخصیات ترې جوړ شو چې تر قیامته پورې به د هغوی مثال چېرته پیدا نه شي ځانونه به یې قربانول په پیغمبر علیه السلام قسم دې ځانونه